نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما يضمنه قوة الله رب العزت لوی محنت ده هم محنت و فکر کی ټول جامع دي دا معمولی کار نه دي لوی محنت دی کچېرې دې دوستا دې ماته ولګی دا دې به برداشت نه بدی ناس دې باندې د څه ملوي نه هغه برداشت نشون کوي چې دورا لوی محنت الله رب العزت مو تاسو ته راکړي دی هغه محنت مبارک اوس مو تاسو را جامع شوي یې تاسو څومره وخت تاسو چې دې تاسو او ضروري تاسو څلور میاشتې لګاو کال لګاو وو میاشتې لګاو باقي زندگی نیمه زندگی درو خبرونیات ورته کوو دا درو خبرونیات دا ډېر ضروري دي یو یقینو کی تبدیل ته د مو تاسو یقین برابر شي هاجی او خپل لږه د زوج ورکو دغه د سر کې مخاط شي एकदम نه کړه پوری طرف ته متوجه دي چې کوم طرف نه سر درد راغلي دغه طرف ته متوجه نه دي مو تاسو الله لري کې څه شي تاسو یقینو کی تبدیلی یقین مسیح شي دویا طریقوں کی تبدیلی ته مو تاسو زندگی کې د پیغمبر علیه السلام طریقې راشي هر حال کې کوشش کول د مو تاسو پیغمبر علیه السلام طریقې باندې خپل ژوندۍ اختیار کو دنیا کې باندې کامیاب شو او مرګ نه بعد همیشه دوباره به کامیاب شو او دریم احساس ذمہداری یقینوں کی تبدیلی او دویم طریقوں کی تبدیلی او دریم احساس ذمہداری دا درو خبرونیات دا انتهایی ضروری دي دوستان نیت سره ورته وکی بیا ورته الله پاک توفیق ورکوي نیت نه وی کړي ډیر آسان کار دی هغه کار دی نه شي کوي ولی نیت ورته نه دی کړي نو تاسو نیت ورته وکړئ چې مثلا دا خبره وره درو خبرونیات پالن کاوه چې درو خبرونیات پالن کاوه یو اوریدن نیت یو د خبري اوریدن نیت د خبره مثال په تور باندې خبره سمجھ کې دي زیاته راځي او یو دمو مشرانو نوریدلې دي سو کوم سره بیان کې په دې نیت باندې چینست سیاره دې مرګري کې ز کامیابی والا ټامان د کومه خبره غلط اوکی د خبره زور کې ټینګه کوم یې صدا مجمع نه وتشتر وچه دي کې د مجمع کوم څه ورته ځاوي کنه هغه ورته الله پاک هر څه واخلي نو دی وجه نه مو تاسو د چاواله خبره وي په دینه باندې چې نور دا صدا د چې ماشاءالله اني مو درېشو سه ډېر راغله همغه مرکز کا چاواله خبره وي تور توجه سره دی دا تور توجه سره څپل کو تبیرو صدا وکړه دا پیل اصل دې د خبره تاسو دي اني یو دوستانو تر خبرونه پالن ضروري دي او ریدانې نیت عمل کوي نیت او بلدا رسوانې نیت بلدا رسوانې د پیغمبر علیه السلام فرمایي مفهومي داسې دی چې الله پاک دا سره خوشحال ساتي ورو تازه دي ساتي چې د ما ولا خبره یاد کی او محفوظه کی او به بلدا ورسوي اوس الله پاک راهم دي ماشاءالله تبلیغ والا مهنت دی هر څه کې چې تعلیمونه کیږي بیانونه کیږي مخکې هو صرف د جمعې والا بیان کیده صرف جمعې ورځې باندې بیان وواشه اجي یو مرګره ورته نو څه د زینو د رسونه ته ځګړیو و دا ساری د سټیټ کړو ولی څه سار د ډیډ کړ وګونو لیار د خپل خپل باندې شوا وګونو لیار د خپل خپل باندې شوا نمولي سه وو پښتو کې یو غاروي او د پیغمبر والا پښتو کې یې سمسیرا نمولي سه وو پر مېلو چې سمسیره وړل حرام دي دوغه څنګه لا کور دراغله یا مزدګار منځن آباد د سګین استعمال کوي سره ایڅنن مو مولوی صاحب نه نوی خبره وریدله څنګه نوی خبره وریدله یی څه سندره وړل حرام دي هغه سندره نه ویلي رسم سیره نه یلی او خبره وریدلې و نیمه نمو تاسو اوریدنې نیت عمل کوي نیت او بل تر سوانه نیت تاسو نیت ورته وکړه بیا خبره سمجھ کې راځي او کنیت منه وی کړي نو ځداسي او सोच में कोर की भी सोच में कारोबार की भी यही चाहिए मिट्टी का ढेर है ना खुदा से दे वो सोच खा से दे इसदा तो खौर वाला ढेर है दे तक सरंगी मुंह तो सो कोरोना प्रेखा ली दी सरंगी मुंह तो सो बच्चियां प्रेखा ली दी सरंगी कारोबार प्रेखा ले दे
اندغه شی د کاروبار والا سوچم پرېږدو د کاروبار والا سوچم پرېږدو بیا به د خبره زړه ته الله پاک ورکوزوي او حدیث مفهوم دی چې قیامت په ورځ باندې به بعضې قومونو عشر دارنګې وشي چې هغو به بالکل په ملغلرو منبرونو باندې ناست وي مخونه یې بالکل چم کېږي حاجي وایي چې دا به نه انبیا وي نه به دا شهدا وي چا تپوس وکړي یا رسول الله د دغو حال مو ته بیان کا د دغه موږ پېژنو دا څوک دي چې دا هغه خلک دي چې مختلفو ځایونو نه مختلفو خاندانونو نه مختلفو زبانونو والا مختلفو علاقو والا یو ځای کې راجامع شوي وي څه شي دا د دین په فکر کې راجامع شوي ټوله دنیا آخرت ښایسته کا اوس انشاءالله یقین سره دا عشر به الله پاک جل شانه اندغو خلکو سره د توبه کوي مو تاسو عشر ما الله پاک ډېر کریم ذات دی او ډېر رحیم ذات دی او اولنا اخره پورې ناست نیت دا ډېر ضروری دی او ریدنی نیت سره وږي عمل کوي نیت وږي او بل تر سوانی نیت وږي او چې اولنا اخره پورې اخیری کې فرشتہ اعلان کوي ته تاسو ګناهونه معاف شو او تاسو ګناهونه په نیکیانو باندې بدل شو تاسو ګناهونه په نیکیانو باندې بدل شو الله پاک دوستانو ډېر لوی ذات دی ډېر کریم رحیم ذات دی ډېر مهربان ذات دی الله رب العزت هغه زورور ذات دی هغه تکبر ذات دی چې آدم علیه السلام بغیر مور بغیر پلار نه الله پیدا داسې تکبر ذات سنی مور نی پلار بغیر مور بغیر پلار نه الله پاک پیدا او الله رب العزت داسې زورور ذات دی داسې تکبر ذات دی چې حوا بیبي د آدم علیه السلام ګڅې پوښتنه الله پاک پیدا و داسې تکبر ذات دی اوس تاسو ځان سره دوستانو جوړه کول د ضروري دي منلې مو ټول دي دوستانو او پیژندلې منلې یا یو چې الله شتا او زړه کې منیشتا دغه د الله ولا خبرې وکړو دغه د الله ولا خبرې وورو چې د الله محبت مزړه ته راشي ها د الله محبت یا مزړه ته راشي لو زور اور تکاتوار سال هغه زور اور ذات هغه تکاتوار ذات عیسی علیه السلام الله رب العزت بغیر پلار نه پیدا او پہلا ورځ باچې پورا خبرې وته ها پورا تقریری وته हाजी पहला वोट के खबर है ना कि पहले ورځ बचे हाजी कसे तकतवार ذاتي چې पहला ورځ बचे पूरा खबरे तकरीरी वक्त हाजी الله पाक هغه زور اور ذاتي هغه तकतवार ذاتي یوسف علیہ السلام ورونو کوی تا ورواچول او کوی نه راوچات ک د مصر پتا باندې چیناول د مصر پتا باندې چیناول الله پاک غیر نه بغیر دوستانو هر څه کوي شي او دا څورا غیر دي دا الله نه بغیر هیڅ هم نشي کوي دوستانو دي خبري یقین جوړون کې دي لیکن کور کې نه جوړيږي څنګه کله کې نو استوام او د ترانه ولا توده نه خان قرآن انجي د ما یقین کو جوړ شي نه جی یقین دې سم نه جوړيږي ته یقین ته برابر मेहनत کوي خواري به کوي الله لیاره کې بواسي کور په پریګا دي بچي په پریګا دي کاروبار په پریګا دي علي بدتا یقین جوړيږي علي بدتا الله سره تعلق جوړيږي انجي اوځي سباجي مو باندې خلارو نه غلې انجي اوجي سره ټیکاله مو نه پاړې او ټیکاله مو په واخ باندې پاړې و ټول دنیا کې دینه عام شوي نه جی دا نه ممکنات نه دي الله رب العزت دوستانو هغه زورور ذات هغه تکتوار ذات د صالح علیه السلام ته وانینا الله پاک وو پیدا وکړه الله پاک نه بغیر دوستانو هر څه کوي شي او پیدا و شو هغه ساتي بچي الله پاک پیدا دسي تکتوار ذات دسي زورور ذات دا ذات سره دوستانو جوړا وکړو هغه ذات وو پیژنو الله پاک هغه زورور ذات هغه تکتوار ذات چې یونس علیه السلام مایګه دګي څالوېخ تورېځي الله رب العزت ژوندې وساتل 40 دن مېګېډې کې الله رب العزت ژوندې وساتل انجي داسې تر تکتوار ذاتي داسې زورور ذاتي تغزا سره دوستانو جوړا وکړو انجي او الله پاک هغه زورور ذات هغه تکتوار ذات چې ابراهيم عليه السلام ور کې څالوېخ تورېځي الله پاک وساتل لسونو پرې څوکمي راسيانه وی راسيانه مسواله د ابراهيم عليه السلام یو وی څنګه نش اور کې نه دوغو ولا چن ورته چاو بستلا
الله ورته روبستله که رونبستله چې اور کې دنه د انار والا ونې ورته الله پاک ولګولې که ونه لګولې چې الله نه کېږي، الله غیر نه کېږي، دا څومره خیر دي، دا هر حال کې الله ته محتاج و الله جل جلاله هیڅ چا ته محتاج نه دی، بی نیازه دی، طاقتور دی، نه چانه پیدا دی، نه ورنه جوب پیدا دی، نی مور شته، نی پلار شته، نی ښځه شته، نی بچي شته، او نه ورته خوب ورځي، نه ته خوب لا شکل ورته نه ځي، برکلی ورته ځي، برکلی ورته نه رسي. داسې زورور ذات دی دوستانو، داسې طاقتور ذات دی الله پاک، هغه زورور ذات، هغه طاقتور ذات چې اسماعیل علیه السلام باندې چاړه تیروي، چاړې لاندې حفاظت چا وکړه دوستانو؟ الله وکړه که ونه کړي؟ الله رب العزت زورور دی، الله پاک طاقتور دی دوستانو، الله پاک هغه ذات دی جی چې فرعون څو زره ورکی حلال کو چې موسی علیه السلام پیدا نشي، الله رب العزت پیدا وکړ او د دشمن په کور کې حفاظت چا وکړ؟ الله وکړ، الله وکړ دوستانو. او دې خبرې یقین جوړونکی دی چې حفاظت کوونی والا څوک دی؟ الله دی، حفاظت کوونی والا الله دی. پیغمبر علیه السلام نه سل کسان رچاپیر، سلو کسانو مینس کې حفاظت چا وکړ؟ الله وکړ که ونه کړي؟ یہ ځکه نبی علیہ السلام ورناله وروت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داسې ښایسته خوبي والے و حاجی اگر غیر رویخ ک از نبی علیہ السلام څه شي څه خبره نبی علیہ السلام څه شي حاجی ولهم دنیا کې پیسې علم دنیا خیرت فیستا کا بیا چا ورته تاسو وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه ولی تاسو ته پته نه و چې دا سل کسان ته نه راچاپیرو اجي دغه بیا موګلې کې چوک شپې 2 بجې یا دولت پاتې چې دا داسې وږي د غش په خو مترسي سبې پورې اجي دې صحابه ورته ومته پیغمبر علیه السلام فرمایلیو چې دا منتون دي د پلان کې دا ورکا د پلان کې دا ورکا د پلان کې دا ورکا یا ته مبصر اچھا یا ته مبصر اچھا اجي وداسي یقین د الله رسول خبرې باندې داسي یقین وو چې زاره برابر شک ورکې نه وو اجي اوس مو تاسو ته الله رسول فرمایلی دي چې پنځه وخت جامع سره مونږ کاوه بغیر حساب کتاب د الله پاک جنت کې داخلوي کتاب یې سوره یقین دی ارمانه اجي اوس کورنه هوته بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله انت دعا دی الله څلور پیدا درته ملويږي مغفرت وشه ضرورت پورا شه عبادت وشه شیطان محفوظ وي کتاب یې دی باندې ما سوره یقین او دی باندې ما سوره یقین اجي ودا سيدا الله ودا الله رسول خبرې باندې یقین وي څنګه چې یلی دی حق او سچ زاره برابر شک ورکې نشتا دی زاره برابر شک ورکې نشتا دی الله رب العزت هغه زورور ذات هغه طاقتور ذات نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر صدیق په غار کې ناز دي حفاظت په تشی باندې وشل دي د صلاح په جال مو پښتو کې ورته صلاح یې اردو کې ورته یې مکړی د مکړی والا جال باندې الله پاک د دې والا حفاظت وکړي ان دې صلاح په جال باندې نبی علیہ السلام ته فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله مقصد بالکل دروازه پورې راغون دای کا سره راغون چې څه پاکه غما دوم جن کې غما انجی الله پاک مو دواړو سره دی الله پاک مو دواړو سره دی موسی علیہ السلام سره کوم ور سره مخکې دریاب راغله ورسته د فرعون ولا لخر راغله ای موسی اوس مو کیر شو انجی موسی علیہ السلام ورته سی خپاکه غما الله پاک ما سره دی انجی نبی علیہ السلام ورته صبر فرمایل الله پاک مو سره دی دای سره دا الله مدد وی دعوت والا مهنت کوا یقین سره چوک درته کاږي سترګې وغړوي الله پاک ورځنه سترګې وباسي چوک در سره وان شي الله پاک ورځنه پخې پرې کوي هانجی تو وګوره به څورا دا کیسه دي څورا دغه مسلمان شو دا جادوګر چانه لسونه پرې چانه پخې پرې